السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو زمونږه د ویښتو متعلق ته تاسو وګورئ کنه په نن زمانه کې د دومره خلکو ویښته وځي کنه به انتها ټول خلک مونږ ته کالو کې را قاری صاحب زمونږه ویښته ګونجي شوي دي مکمل ګنجي شوي دي. قاری صاحب څه عمل راته وښایه. نو ډېر بهترین عمل دی او ډېر آسان عمل دی. ځکه تاسو وګورئ په دې معاشره کې یو که ډېر کسان داسې وي د هغې ویښته چې کوم دی هغه خشکي کوي. نو د خشکۍ مین وجه سره دا ورته پته شته. ګوره زمونږ په ګرمۍ کې ویښته دومره خشکي نه کوي، خو چې کله یخني راشي د سردۍ موسم شي نو زمونږ ویښته خاره کم شروع کي او خشکي هم زمونږ ویښته چې کم دی هغه سم ډېر شي پکې خشکي. نو د دې وجه سره د دې یوه مین وجه دا ده چې مونږ په یخنۍ کې اوبه پرېږدو که نه، اوبه کمې کړو ډېرې نسکو اوبه دومره، نو په دې وجه زمونږ په ویښتو کې خشکي راځي. نو تاسو کم از کم د اوبو استعمال ډیر کوي، دې سره به ستاسو صحت هم برابر وي او ویښتو کې به خشکي هم نه کېږي او خارښ په هم نه راځي. دویم نمبر دا د کومو خلکو چې دا ویښته مکمل اوتي دي د هغې دپاره یو مجربه وظیفه ده. یقیني درته یم چا چې هم دا عمل کړی الله جل شانهو د هغه د سر ویښته چې کوم دی هغه راخېجولی دي. نو ډېر بهترین عمل دی او ډېر آسان عمل دی. خو دا به څنګه کې او د دې طریقه څه ده، خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم جي، وظیفه هم درته ښیم، خو د هغې نه مخکې درته د مونځ دعوت در کوم. نن سبا که وګورې زه ډېرو خلکو نه تپوس وکړم مونځ کې او شکر دی 4 کوم، هلکه 5 ولې نه کې، یاره سهار کې نه شو پاسېدی هغه زه په 10 بجې وکړم. نو د سهار د مونځ اهتمام هم لازمي دی. د سهار د مونځ دغه اهتمام هغه هم په مونږ باندې لازمي دی، ولې د الله حکم دی 5 وخته د پابندۍ سره مونځ کول دا د الله حکم دی. نو یو خو د مونځ اهتمام کوئ او بل دا که د کومو خلکو ویښته مکمل ګنجي شوي وي چې په سر باندې یو ویښته نه، نو هغه د دا وظیفه کوي انشاءالله چې د سر ویښته ابه راوخیږي. عمل څه دی؟ والجبال اوتادا، والجبال اوتادا. دا به 121 مرتبو یو په سر باندې به لاس راکاږي، شفقۍ به په سر به راکاږي انشاءالله چې د سر ویښته به الله جل شانهو په یو څو ورځو کې راوخیږي. والسلام، ډېره مهرباني، الله مراته خوشحاله ساتئ.